نه یو غلط فهمی کیږي، هغه دا وي چې پلار وي او د هغه بچي وي، نو د هر بچي سره ځان له ملکیت او مالیت پوره وي او دوی عام طور پر یو قربانی کوي، وی پلار وکړه خبره ختمه شوه. نه دا د دین نه کافي کیږي. لکه مثال یو کس ته او د هغه بچي دی بار ملکی مزدوری کوي، ټیک ته چې پیسې ملک ته دی پلار لرالی، خود ار بچی سره ځان له په 51 کې 1,36,000 روپۍ د نننی نرخ مطابق شته، نو په د ځان له قربانی واجب. دا ټول بچی سرمایه رالی او پلار ته حواله کوي او پلار واکدار دی او پلار مالک دی، او د یو بچی سره ځان له 1,36,000 روپۍ د نننی نرخ مطابق نه پوره کیږي، نو بیا په د باندې قربانی چې دا هغه واجب نه ده. نو دې کې دا غلط فهمي اکثر کیږي، د خلقو سره دا ځان له پرتی وي او قربانی یو کوي، نو دا یو قربانی چې دا د دینه کافی کیږي نه، نو قربانی بکئی. د قربانی وخت کله دی چې کله د ذوالحجې د میاشتې 10 ورځ داخله شي، د غټ اختر سحر شي، چې کله سحر اذان وشي د اختر په سحر، د دې ټیم نه د دې وخت شروع شي. 10 11 12 دا 3 ورځې د قربانی ټیم. خو ټیک ته چې د اختر پسار دا د سحر د اذان نه پس شروع کیږي، خو چې کومو ځایونو کې د اختر منځونه کیږي هغې کې قربانی چې دا د اختر د مانځه نه مخکې چې دا هغه جایز نه ده. اوس بعضې ځایونه داسې دي چې هغې کې د اختر مونځ نه کیږي، د اختر مونځ پې واجب نه دی، نه هغې د سحر د مانځه نه پس هم څاروی حلالولی شي. خو چې کومو کلو کې د اختر مونځ کیږي، نو د اختر د مانځه نه مخکې به څاروی نه حلال. او غوره خبره غوره وخت چې دی هغه اولنۍ ورځ ده، چې قربانی دی په اوله ورځ وشي، بیا اولې پسې 2مه ورځ او بیا په 2مې پسې 3مه ورځ. به هر صورت انشاءالله د وخت مناسب به مسائل بیانو ورځ تر ورځه، چې څه مسائل مخې ته راتلو واله دي انشاءالله دا باقي شپږ ورځې به که خیر دا ټول مسائل د قربانی د ذبح طریقه په کومو څاروو قربانی کیږي او په کومو نه کیږي انشاءالله دا به بیانو. رب العالمین دې د عمل